الكريم اما بعد بسم الله الرحمن الرحیم. د حضرت ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ نے روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي دوه قسمه کسانو ته پس خیدل هغه پکار دي. یو کس چې الله تعالی ورته مال ورکړي او بیا دا په حق لار باندې د خرج کولو توفیق هم هغه د ورکړي. دویم هغه کس چې الله تعالی دته حکمت ورکړي دته هغه حق لار خودلی او دته هغه خيارتوب ورکړي دی بیا د هغه مطابق د خلکو په منځ کې فیصله کوي او خلکو ته دغه هغه خای. په دې روایت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خبرو کوم چې صرف دوه قسم خلک هغه ته په دنیا کې ګوره هغه ته هغه پسخیږي چې الله ته دې ته دونه ارس ورکړي دي دې ته دونه فضیلت حاصل کړي ادامات او هغه حاصل کړي. منګ نن سبا دنیوي مال دنیوي شهرت دنیوي جایداد دې ته پسخیږي. دنیوي مال هم داسې مال چې هغه ته شو په نشو تماشو باندې خرج کیږي نه داسې کسب ګوري چې هغه ته الله تعالی معلوم ورکړي بیا غل دون زړوم ورکړي چې هغه د الله تعالی په لار کې او په حق لار کې هغه نه هغه خرج کړي. دویم قسم هغه انسان سره هغه ته پسخیدل هغه پکار دي چې هغه ته الله تعالی علم ورکړي دي حکمت ورکړي دي د قران پوهه دته هغه ورکړي دا ور نصیب کړي دا بیا دی هغه مونږ کی خلکو ته د هغه مطابق دی خلکو ته هغه خي خلکو ته د هغه په مینس کې د دې مطابق هغه فیصله کوي نو د انسان ته هغه پسخیدل پکار دي.